سلامونه ملګرو د پاکستان سابقه کرکټر باسط علي په جیشه باندې ډېر غټ الزامات لګولي دي د جیشه چې کوم پلان دی هغه مکمل ښکارا کړی دی د جیشه څه پلان دی جیشه څنګه د پاکستان کرکټ تباه کوي جیشه ولې نه غواړي چې په پاکستان کې د ICC ایونټ وشي په جیشه ولې نه غواړي چې پاکستان کې د غټ ټورنامنټس وشي څنګه جیشه د پاکستان کرکټ تباهي کوي د دې حوالې سره باسط علي مکمل حقیقت بیان کړی دی مکمل خبرې تاسو سره شریکوم خو هغې نه پس په تاسو کمنټ ما سره لازمي کوي چې آیا باسط علي خبرو کې حقیقت شته کنه نو راځو جی باسط علي سابقه کرکټر دی د پاکستان تاسو له پسړی باندې تصویر هم ښکاري د جیشه مکمل پلان ښکارا کړی دی د ویلي دی چې جیشه یو غټ گیم روان کړی دی جیشه د پاکستان کرکټ مکمل تباه کول غواړي جیشه ځان سره نور ملکونه هم یو ځای کوي او د پاکستان نه انکار کوي د پاکستان چې کومه چیمپیون ټرافي د 2025 کومه چې په پاکستان کې ده نو هغه نه انکار کوي خپل په یوازې سر باندې انډیا سره نشي کوله خو ځان سره بس لور پنځه نور ملکونه هم یو ځای کوي او هغه به بیا د چیمپیون ټرافي نه انکار کوي نو بیا به ICC مجبورا د چیمپیون ټرافي چې کوم دغه دی اب چینج کوي د هایبرډ ماډل به ورکوي یا به سریلانکا دوبۍ له شفت کوي مجبورا چې کله څلور پنځه ملکونه راپاسي او هغه ابجیکشن وکړي اوس وایي جیشه دغه ملکونو له د IPL غټ کنټریکټ ورکولو لالچ ورکړی دی لکه دې کې اوس کوم ملکونه ستاسو په خیال راتلی شي لکه ان کیس که د باسط علي دا خبره ټیک وي که نه نو ایز ا کرکټ ایکسپرټ یا تاسو به هم کرکټ کوئ دومره نالج به در سره نو که چېرې ان کیس د باسط علي دا خبره ټیک او جیشه ځان سره نور ملکونه یو ځای کړي نو ستاسو په خیال اب کوم ملک د ایشیا ملکونه به ښکاره خبره د انګلینډ خو جیشه سره نه یو ځای کېږي استرالیا ورسره نه یو ځای کېږي نیوزیلینډ ورسره نه یو ځای کېږي ویسټ انډیز ورسره نه یو ځای کېږي خو د ایشیا څه ملکونه به ځان سره یو ځای کوي که نه د ستاسو په خیال هغه کوم ملکونه دي هغه ملکونو نومونه ما سره په کمنټ کې ووایئ چې دا ملکونه به جیشه ځان سره یو ځای کوي د ICC نه به انکاري کوي او آیا دا پوسیبل ده که نه په دې هم په دې ویډیو کې لږ ډېر ډسکشن کوو چې آیا جیشه دا ملکونه ځان سره یو ځای کړي څلور پنځه ملکونو ګروپ جوړ شي او دی بیا ICC له لیټر وکړي چې وروره مونږ خو پاکستان ته تلو ته تیار نه یو مونږ له دا ایشو د سکیورټي ایشو د یا زمونږ سره لګي نه یا فلا یا ډنګړه څه مختلف ریزن والله وښیي نو بیا ICC مجبورا خپله فیصله چینج کولی شي او دغه ICC چې کوم ایونټ په پاکستان کې چیمپیون ټرافي 2025 دا د پاکستان نه ویښ شي مجبورا چې څلور پنځه بورډونه ګوره راپاسي او هغوی بیا وایي چې نه مونږ نشو تللی دغه ملک له یا مونږ له خطره ده یا فلا یا ډنګړه څه نه څه سولیډ ریزن والله بیان کړي نو بیا به ICC خپله مجبورا فیصله وچتوي نور په یو ملک باندې څه نه کېږي اوس که انډیا چېرته سریلانکا خو لکه اوس که ستاسو ذهن کې دا راځي چې انډیا به ځان سره سریلانکا یو ځای کوي بنګلادیش په یو ځای کوي نو سریلانکا غوره چیمپیون ټرافي کې نشته ښه د سریلانکا ملک په چیمپیون ټرافي کې نشته هغوی نه دي کوالیفای شوي نو سریلانکا نوم خو ترې بیخي تاسو وباسئ او دې ځای کې سریلانکا هم په دې تمه دی چې انډیا د دې دغه نه شاله شي چیمپیون ټرافي نه نو مونږ به د انډیا په ځای ان کېږو لکه دې چیمپیون ټرافي کې به د ODI اته لوبډلې چې کوم دي شرکت کوي په رینکینګ کې چې 1 نواله اتو پوری وي نو هغه به پکې شرکت کوي د سریلانکا ټیم په رینکینګ کې په نهم نمبر باندې دی نو سریلانکا ډیسکوالیفای دی چیمپیون ټرافي له که چېرې انډیا سټپ بیک کېږي د چیمپیون ټرافي نه نو د انډیا په ځای به سریلانکا ان کېږي چیمپیون ټرافي له نو سریلانکا غواړي د انډیا په طرف نه دی به وایي چې دی ترلاسه بار شي نو ښه نه موږ له به چانس میلو شي خپله رایه په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام